السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هر چرته چې الله مخاد آباد او خوشاله لره، الله مو د غمونو، تکلیفونو، پریشانو، مصیبتونو او آفتونو نه وساتلی کا، او الله مو د خپله زندګۍ په هره لمحه کې کامیابی او خوشحالۍ نصیب کا. زه قاری کفایت امداد حاضر یم د یوې نوې ویډیو سره او د یوې نوې وظیفې سره. دا وظیفه د هغه چا دپاره ده چې چاته نوکري نه میلاویږي، یو نوکري ده هغه چاته نه میلاویږي، یا سرکاري نوکري ده یا پرایویټ څه نوکري ده، یا چاته څه روزګار څه ښه کاروبار هغه نه میلاویږي او د هغې بېروزګاري ده او هغې سره د پیسو کمی دی او هغې وایي چې موږ ته څه نوکري میلو شي، موږ ته څه روزګار میلو شي. نو دا وظیفه د هغه چا دپاره ده او وظیفه ډېره مختصر او ډېره اسان او ډېره ښکلې او مجربه وظیفه ده. وظیفه دا ده چې سورة الضحى یعنی والضحى واللیل اذا سجا، دغه صورت ته عاملینو پر تاثیر ویلی دی، یعنی د تاثیر نه ډک صورت. او په دغه سورة الضحى کې په 9 ځایونو کې کاف راغلی دی، حرف د کاف پکې راغلی دی. نو که چېرې یو سړی د دې وظیفه کول غواړي د دې سورة الضحى دغه مقصد دپاره چې هغه ته یو نوکري میلو شي، هغه ته یو روزګار میلو شي، د هغې لپاره د دې وظیفه کول غواړي، نو هغه دې د سحر مونځو کې او د سحر د مونځ نه بعد دې هم په هغه ځای کې کښېني کوم ځای کې چې مونځ کړی دی. او د سورة الضحى وظیفه دې داسې شروع کي چې کله هم په سورة الضحى یعنی والضحى واللیل اذا سجا دغه صورت دې شروع کی، او کله هم چې په دغه صورت کې کاف راځي، کاف په دې کې په 9 ځایونو کې کاف دی، خو چې کوم ځای کې پکې کاف راځي نو یا کریمو دې 9 پیرې وایي، یعنی یو پیره د سورة الضحى وایي. او په سورة الضحى کې چې کوم ځای کې هم حرف د کاف راځي، کاف، نو هغه ځای کې دی یا کریمو 9 پیرې وایي. او دا عمل به 9 ورځو پورې کوي، یعنی 9 پیرې پکې یا کریمو ویل دی په دغه صورت کې، او 9 ورځې دغه وظیفه دا کول دي. په دغه صورت کې 9 پیرې کاف راغلی دی، او په هر کاف چې کوم ځای کې راشي نو د هغې نه بعد 9 پیرې یا کریمو ویل دي، او دا وظیفه 9 ورځې کول دي. لکه څنګه دې کې 9 پیرې کاف راغلی دی، ما ودعک، دې ځای کې اوس دا ودعک په اخره کې کاف راغلی دی، او ما ودعک ټکي چې ووایي نو دې نه پس په 9 پیرې یا کریمو ووایي. بیا ربک، ما ودعک ربک، ربک نه پس چې کوم د ربک په اخره کې چې کوم کاف دی دغه کاف ووایي، نو د دې نه بعد به بیا 9 پیرې یا کریمو ووایي. بیا وللآخرة خیر لک، لک په اخره کې کاف دی، دغه شان 9 ځایونو کې کاف دی، او د هر کاف نه بعد به 9 پیرې یا کریمو وایي. دا وظیفه به 9 ورځو پورې کوي. 9 ورځو پورې دا وظیفو کې انشاءالله الله به ورته نوکري ورکړي او الله به ورته ښکلی روزګار دا ورکړي. که چېرې په 9 ورځو کې د دې دا وظیفه ونه شوه نو بیا یې دا عمل 18 پیرې وکړي، مطلب د 9 ورځو په ډبل دې وکړي، 9 دونه 18 ورځې دا عمل وکړي، او په هر کاف باندې د 9 پیرې یا کریم ووایي. که چېرې بیا هم ورته میلو نه شوه، په 18 ورځو کې ورته هم میلو نه شوه، نو بیا دا عمل یو په 3 وکړي، لکه مطلب 9 یا 27، نو 9 ورځې 9 ورځې 9 ورځې
دا یو په تریپل دی دا عملو کې 27 ورځې دی کې نو انشاءالله په 27 ورځو کې ورته دننه یو نوکری هغه ملاویږي او روزګار هغه ورته الله رب العالمین ورکوي او په کله چې 18 ورځې کوي دا وظیفه نو بیا چې کله کاپ راځي په دې صورت ضحا کې کله کاپ راځي نو د کاپ نه بعد به 18 پیرې یا کریم ووایي کله چې 27 پیرې 27 ورځې دغه وظیفه کوي نو بیا چې کله کاپ راځي د کاپ نه بعد 27 پیرې یا کریم ووایي نو انشاءالله الله رب العالمین ورته اول یا خو په اول ورځو کې په لومبنۍ 9 ورځو کې ورته الله رب العالمین نوکري یا روزګار ورکړي که په لومبنۍ 9 کې ني نو الله رب العالمین ورته په 18 ورځو کې نوکري یا روزګار ورکړي او که په 18 کې مونی نو الله رب العالمین ورته په 27 ورځو کې خامخا ضرور به ضرور نوکري یا ښه روزګار دا ورته الله رب العالمین ورکوي امید دی چې په دغه وظیفه باندې به تاسو پوه شوي تر بلې وظیفې پورې او بل ویډیو پورې مالې اجازت راکړئ هر چېرته چې الله مو ښاد آباد او خوشحاله لره السلام علیکم ورحمة الله